ګرانو اورېدونکو ورځ مو په خیر. سلام علیکم. نن غواړم یو بله مهمه قصه درته وکړم چې هغه د ام المؤمنین عایشې صدیقې او د امیر المؤمنین حضرت علی کرم الله وجهه مابین جګړه ده. د مقدمې په حیث باید ووایم چې د عایشې او د علي مابین ډېره کینه وه، ډېرې معاملې پېښې شوې چې زه هغو ته اشاره نه کوم ځکه بیا قصه به ډېره اوږده شي، خو په هر صورت یو د بل سره یې پیس رقم ده وه جوړه. او کله چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وفات وکړ، مړ شو، نو عثمان د یوې شورا د رایګرۍ په نتیجه کې خلیفه شو. عثمان یو ډېر نرم سړی و، دومره په سیاست هم نه پوهېدلو، داسې هغه و، بې قدرته غوندې ښکارېدلو. نو عایشې ډېر امید درلوده چې د عمر وروسته به طلحه د دې ډېر نږدې ملګری و، د خاله زوی هم و که د کاکا زوی و، چې هغه به هغه شي خلیفه شي، نو دې ته یې کوشش هم کاوه، خو هغه بیا ونه شو. عثمان خلیفه شو. عثمان دغه اوله نیمایي د خپل خلافت یې ښه وه، ښه تېرېدله، ښه یو څه مسلمانان راضي وو، لکن ورو ورو خبره داسې شوله چې ده د خپل امویان مقررول د نور یې پسې اخیستل. د مثال لپاره هغه اولین مرتد د اسلام چې د حضرت محمد نه اخلاص کو، هغه د سعد ابن وقاص په ځای باندې په مصر کې والي مقرر کو. دا یو مثال دی، په ټولو ځای کې دغسې وکړل، او د خپلو خلکو ته به مثلا د بیت المال ډېرې پیسې به وربخښولې، شیان به وربخښول، او خپله د عایشې معاش یې د بیت المال نه ډېر کم کو چې په دغو باندې عایشه به بیا هغه شوله خفن شوه او هغه د قرآن د تدوین کمیسیون ته هم ورنغلله. خو خیر را بشو هغه ته قصې ته چې په آخرو وختو کې داسې شول چې د عثمان ټول شاوخوا امویانو ونیوله، امویانو رهنمایي کاوه، او په آخر کې هغه مشاور یې مروان بن حکم شو چې هغه هم یو ډېر دسیسه‌کاره سړی و. نو په دې باندې د ډېرو خلکو خوا بده شوه، د ډېرو پخوانیو اصحابو خوا ځینې بده شوله. نو په آخر وختو کې خلکو اغتشاش وکړ، د مصر نه، د سوریې نه، د عراق نه، د کوفې نه، د بصرې نه، په هر ځای کې د مسلمانان مسلط و، د هغو ځایه خلک راغلل. هغه ورته ویل چې موږ نو نور طاقت نه لرو د اتحاد حاکمانو نه، د دوی د رشوت خورۍ نه، د دوی د غیر اسلامي کارو نه، موږ ته ستوني راغلي، نور دا کار نه کوو. خو بیا وایي عثمان ورته ویل چې ښه دي، زه به دا اصلاح کړم، تاسو ولاړ شئ، هغه مه کوئ، جنجال مه کوئ. بیا وایي یو خط یې خپل والي ته په هغه کې په مصر کې نوشته کړی و چې دا خلک درغلل، مړه یې کړه. دا چې د خلکو پیدا کړ دا یې منافقت و، بالا بېرته راوګرځېدل او د عثمان په کور باندې حمله وکړه. اوس دلته یو څو خبرې دي چې باید وشي. د عایشې په خپله د عثمان نه هېڅ ښه نه راتلل. ما په یو بل کتاب کې حتی لوستلي دي چې کله کله به یهود ورته ویل چې دا زوړ یهود نور باید لرې شي د هغه نه، دوی اسلامیت پرېښود، بدعت یې راوستا، د قرآن مطابق کارونه نه کوي، او دا دي و هغه دي. او طلحه او زبیر هم نه وو ورسره جوړ د پخوا نه. خو داسې وشول چې کله دغه بغاوت د عثمان په ضد باندې جوړېدا او د تشکل په حال کې وه، دلته خپله عایشې د عمرې د حج نیت وکړلو، یعنې ولاړه مکې ته. که څه هم وایي خلک ورغلل، ورته وویل چې ته یو باصلاحیته او د مؤمنانو مور یې، د تا خبر چلیږي، دلته پاتې شه. د بغاوت کندې په قرار کې دی ویل چې نه، د ما د حج فریضه مهمه ده. بیا نو وروسته چې عثمان چې قتل کو،
دلته د علي یو څو قاتلان وو چې هغو لاس پکې درلوده او هغو دا کار سر ته ورساوه. د مثال لپاره یو د قاتلان نه دغه هغه مالک اشتر نومیږي چې دو بیا یو ګروپ درلوده او په دو کې غټ لاس درلوده عثمان په قتل کې. نو عایشه ولاړله د حج دپاره مکې ته، وروسته په دغو مالک اشتر په زور باندې په طلحه او په زبیر باندې په زور باندې عثمان ته بیعت واخیستلو. دا چې واخیستلو بیا دو دواړو وویل چې ښه اوس خو مو بیعت وکړو نو موږ به ولاړ شو اوس حج ته، فریضه د حج به ادا کړو. په زړه کې دا و چې دوی غوښتل چې د عایشې سره یو ځای شي او د هغو سره یو پروګرام جوړ کړي. نو هغه و چې د دوی دواړه او د دوی طرفداران ورو ورو ټول مکې ته ولاړل. نو په دې وخت کې وایي عایشه د حج نه راګرځېدله بېرته را روانه وه د مدینې په طرف باندې چې پلار کې یې پوښتنه وکړه چې څه کیسه ده. خلکو ورته ویل چې عثمان په قتل ورسېده او علي یې په ځای کېناسته. نو دا دې بیخي نه وه خوښه، بېرته مکې ته وګرځېدله. د دغو طلحه او زبیر سره یې پلان جوړ کړ چې د دې په ضد باندې باید عمل وشي. وایي دا راغلي دي چې وایي عایشې د کعبې د څنګه یو داسې آتشینه بیانیه ورکړه د عثمان په قتل باندې چې د قرآن آیتونه یې پکې راوړل او ډېر آتشینه بیانیه وه او ډېر یې خلک تحریک کړی شوی. نو په دې ځای کې سړی باید وي چې یو ښځه په هغو وخت کې تر دغو شرایطو لاندې دومره جرأت، شهامت او دومره قابلیت د نطق ولري چې خلک په احساساتو راوستلی شي او خلک غوږ ورته ونیسي، نو حتمي د دې سره نبوغي صفتونه هم موجود وو. یعنې عایشه یو ساده انسان نه وه، په ډېرو شیانو یې سر خلاصېده او په سیاست باندې ډېره بلده وه او دسیسه بازه هم وه. هغه و چې طلحه او زبیر او د درې نیم زرو په شاوخوا کې خلک هم جوړ کړل، راغلل هغه ته بصرې ته راغلل. بصرې ته چې راغلل د بصرې شاوخوا ته راورسېدل. نو په دغو وخت کې د عثمان یو والی و د بصرې چې د عثمان بن حنیف په نامه نومېدلو. دا د علي هغه د عثمان نه و، د علي والی و، عثمان بن حنیف نومېدلو. نو دو سړي دو طلحه او زبیر ته ویل چې تاسو خو بیعت کړی دی، نو تاسو ولې اوس ارتداد کوئ، ولې مرتد کیږئ؟ ده ورته چې نه م دی کړی، په زور را باندې کړی دی او دا بیعت موږ نه منو. نو هغه و چې بیا دوی خبرې سره وکړې او په خبرو کې یو سړی د کعب ابن سوچ چې هغه قاضي د بصرې و، هغه یې مدینې ته ولېږلو چې دا معامله ښکاره کړي چې آیا د زبیر او دغو طلحه صحیح هغه کړی دی، بیعت کړی او که په زور بیعت پې شوی دی. نو هغه چې هلته ولاړل پوښتنه یې چې وکړه په جوماتو کې او په شاوخوا کې. نو خلکو ورته وویل، خصوصا هغه اسامه بن زید چې د محمد لمسی کې هغه ورته ویل چې هغه دی چې و دا په زور باندې بیعت پې باندې وکړه، دوی نه کوه. خو دا قاضي چې بیرته راغی دا خبر یې راوړ. نو شرط دا وه چې چېر دا خبر درواغ شي، دغه عثمان بن حنیف باید چې د ښار پرېږدي او طلحه او زبیر او عایشې ته ور وسپاري. نو په دو وخت کې د مخته دې چې دا واقعه پېښه شي، د علي د خوا یو خط را درومي د خپل هغه دپاره د عثمان بن حنیف دپاره چې ته ښار مه پرېږده، زه د روان یم. نو په دې وخت کې خیر دلته د دغو مالک
بن اشتر که د مالک اشتر چې د علي طرفدار دی، خو ډېر دسیسه کار سړی دی. 2 نفر دی دلته کوشش کوي چې یو جنجال جوړ کړي. نو یو نفر دی د حکیم بن جبل په نامه باندې دو شروع وکړه چې عایشې ته کنځاوې وکړي. ډېر پوچ و رد ورته وایي، لکه موږ چې وایو چې څنګه او څه رقم داسې واسې. نو دلته د نور خلک ورته وایي چې دا خو د موږ مؤمنانو مور ده، حضرت محمد ویل چې دا د موږ مور ده، ته ولې داسې خبرې کوې؟ خو دلته خبرې شوې، د خبرو نه جنجال جوړ شو، جنجال نه جنگ جوړ شو. په دې جنگ کې دغو سړي دغو حکیم بن جبل یو 2-3 نفره مړه کړل چې هغه یې کړل. نو عایشې امر وکړ چې تاسو به هېڅوک نه وژنئ، موږ د هېڅ چا سره کار نه لرو، هېڅ قتل نه کوو، تنها موږ د عثمان قاتلان غواړو. او دا ډېر په هغه باندې وژل شوی، په ډېر ظلم باندې وژل شوی دی. او دا 3 حرامه په دو قتل کې وجود لري. اول په ذوالحجه کې وژل شوی دی چې دا د حرام میاشت ده. دوام په مدینه کې وژل شوی چې په دو کې باید نه وای وژل شوی، په دو کې قتل حرام دی. او دریم د خلافت په مقام کې وژل شوی چې دا هم یو حرام کار دی. د دې نه معلومیږي چې د عایشه څومره په دو خبرو باندې سر خلاصېدی او څومره هغه فصیح خبرې کولې. نو دا قمانده د دغو ټولو اساکرو هم د دې په لاس کې وه. نو دا خبرې چې ما وکړې دا په طبري کې نوشته دي، په 346 صفحه کې د ټولې تشریح کړي دي. نو خیر، نو اصل کې کله چې علي راورسېدلو، علي را نه دی رسېدلی، خو دغه حکیم بن جبل چې جنگ شروع کړ، په آخر کې د هغه د عایشې د عسکرو لخوا د دې خوريي د قمانده چې په لاس کې واخیستله چې خیر د جنگ دغه په د عایشې په ګټه تمام شو. نو دش تمام شو، د هغې پسې واخیست، د دوی عسکر یې د علي عسکر یې پسې واخیستل او دوی ننوتل د بصرې ښار ته. اوس نو دلته یو مشکل جوړ شو. د بصرې په ښار کې نیمایي خلک د عایشې په طرف دي او نیمایي یو څه بې طرفه دي او یو څه د علي په طرف دي. او دا ټول خپلوال دي، ورونه، کاکاګان او داسې خلک دي. اوس نو حیران دي چې څه وکړي، آیا د پیغمبر د ښځې په ضد باندې هغه وکړي، توره پورته کړي، آیا د خلیفه په ضد باندې پورته کړي، اوس څنګه وکړي؟ دواړه خواوې مسلمانان دي. نو خیر، کله چې علي راورسېدو نو هغو په هغه کې وویلې هغه د دو دپاره وه چې اصلا باید دا کار په صلح کې خلاص شي او جنگ په وجود باندې را نه شي. نو هغه و چې خبرې سره شروع کړي. چې خبرې شروع کړلې نو عایشه ورته وایي چې اصلا موږ د عثمان قاتلین غواړو. هغه چې په لاس راکړي هېڅ خبره نشته، د تیت خلیفه یې موږ د په رسمیت پیژنو او نورې مشکل نشته دی. نو یو سړی دی د واصل ابن عطا په نامه، هغه وایي دغه منازعه یا د جنگ د علي او د عایشې په مابین داسې و لکه د ښځې او د میړه په مابین چې میړه په ښځه تور لګېږي چې دا بدکاره ده، او هغه وایي میړه مې درواغجن دی. اوس نو رښتیا او درواغ یې وایي چاته معلومیږي. نو خیر، په دې کې دا خبرې روان دي، د علي د خام نمایندګان دي، د عایشې د خام نمایندګان دي. خو دا خبرې داسې روانې دي چې لکه صلح ته چې تمامیږي، یو د بل سره د صلح باندې هغه وکړي، موافقه وکړي. نو په دغه ځای کې دغه مالک اشتر چې دا اصلا د خپلو ملګریو سره د عثمان په قتل کې لوی لاس درلود، دا اصلي قاتلین هم دي. نو دا د خپلو ملګریو سره فکر کوي چې که دا خو وشوله، دا خو بیا کېږي، خو دا خو چې دوی سره جوړ شو موږ ادامې د مابین درو خرابوي.
نو اوس باید چې داسې یو کار یو داسې توطیه جوړه کړو چې دا سوله په وجود را نشي. نو خیر په دې وخت کې دغه آخر شپه د جنگ د مخه دا یو داسې ښه په سوله شپه ده چې زبیر و طلحه و عایشه د ټول په سوله راضي دي، علي هم د په سوله راضي دی. یو وارې غوغا جوړه شوه بیرون په خر کې، چیغې شولې چې جنگ شو، پلانه شو، بستانه شو. چې راووتل علي پوښتنه وکړه د مالک اشتر نه. دغه مالک اشتر د ده د قواو قمندان هم و، خو یو ډېر شیطان سړی و. نو دی ورته ویل چې هغه د زبیر او طلحه باندې اعتبار نشته، هغو د موږ په نفر باندې حمله وکړله، هغه شبیخوني ووایه او دا شبیخون اصلا په خپله دوی ویلی و، هغه په سوله نه دي راځي. هغه چې طلحه او زبیر او عایشه چې پې خبر شو چې څه کیسه ده، هغه خو خلکو ورته ویلي چې دا راغلي و په موږ یې شبیخون ووایه. نو هغه دی نو هغو بیا هغسې ویل چې علي باندې اعتبار نشته، هغه هم بې جنګه هغه نه دی، نه راضي کي. نو دلته د دواړو خواو اعتبار هم سره کم شو او دغو مالک اشتر یو سړی هم پیدا کړ د هغه نه چې هغو علي ته قصه وکړه چې داسې شبیخون مې را باندې ووایه، دا پلانی وشو، دا پلانی وشو. نو هغه کېږي خو خیر معامله جنگ ته جوړه کړله. نو په دو وخت کې د جنگ ته مقدمات جوړ کړل. نو دا د اشتر د طرفه خلک چې دي دا نو نظریې وایي چې اوس وتښتو، پاتې شو، څنګه وکړو. خو آخر یو سړی دی د ابن سودا په نامه دا نظر ورکوي چې موږ تاسو خیر په جنگ کې دی، بله هېڅ چاره نه لرو، ځکه چې یو دی په جنگ سره واچول بیا موږ د هغه نه خلاصېږو. سبا ته ملاقات د صلح دی، دا باید چې په وجود را نشي. نو په دغه وخت کې چې دی په صلح دی، موږ به په جنگ شروع وکړو. نو خیر دلته په همدې وسیله باندې سبا ته چې هغه چې د صلح خبرې شروع کړي، دلته دی جنگ شروع کړو. چې جنگ شروع کړو د صلح خبرې ولاړې خرابې شوې او هغه عسکر مخامخ یو د بل سره ولاړ دي او غواړي چې جنگ وکړي. نو وایي یو سړی د کعب ابن سور په نامه چې قاضي د بصرې و، د قرآن را واخسته او د علي عسکرو مخ ته یې راوړ چې د جنگ مخه ونیسي. که څه هم وایي علي به امکان لري چې دو سره موافقه کړې وای، لیکن د مخ ته دی چې هغه راشي په دو ځای کې مداخله وکړي، هغه سړی وویشته، قرآن سره یې هغه کو مړ یې کو. نو اوس جنگ سهار شروع شو، تر ماښامه یې دوام وکړ. نو محاسبه یې داسې دی چې وایي 15,000 نفر پکې مړه شول. نو لږ دي یا ډېر دي، خو 15,000 که هم وي نو په یو داسې خبره باندې مړه شول چې د دوو مسلمانانو په مابین ده او دا د ام المؤمنین او د امیر المؤمنین په مابین مړه شول. چې اوس نو حق د چا سره دی؟ دی به ټول اوس جنت ته روان وي، په جنت کې به وي، ټول به یو د بل سره په چارپایګانو ناست وي، یو د بل سره به ناست وي، شراب بخوري، هورې به ورته تاوي، غلمان به ورته تاوي، یو دا هغه به وي. وایي په دې مړیو کې یو سړی و چې د هند ابن ابي حاله په نامه نومېده، د خدیجې د پیغمبر د مېرمن زوی و، لیکن د ده نه و، وایي دم کې مړ شو. نو ستی جنگ د علي په ګټه باندې ختم شو، طلحه او زبیر مړه شول، د عایشې د عسکر یا د دوو پښې ووایي له دام را وغورځېدله او دی وایي د ځان دپاره داسې کجاوه جوړه کړې وه چې د هغه فولاد او که د اوسپنې هغه یې درلودې
چوکاټ یې درلوده، خو وایي د هغې کې داسې پکې ننوتلي وو لکه په د ژوندي چشګي داسې معلومېدل. نو دا یې بیا مدینې ته ولېږله. نو جنگ د دوی په هغه باندې د علي په ګټه باندې ختم شولو. نو یو بل مشکل په وجود راغی، هغه دا دی چې مسلمانان خو ټول وینې دغه هغه به چې کولې د انفال او د غنیمت به چیناوه، خو دا ټولې غلې وې کولې، به ښځې به هم بوتللې، اولادونه به هم بوتلل، پیسې به هم یوړې، حیوانات به هم یوړل، په همدوی ژوند کوه، دغه اقتصاد و نور خو څه شی نه و. اوس نو خبره په دې کې راغله چې وایي دا خو ټول مسلمانان وو، اوس یې موږ د دعا هغه سره څنګه وکړو؟ اوس دا باقي مانده د غنیمت چې دی دا څنګه تقسیم کړو؟ دا علي ورته هغه کو، ورته ویل نه دا نه کېږي. هغه څه چې د جنگ په میدان کې نیولي د جنگ سامان او آلات دي هغه صحیح دي، مګر نورو شیانو ته به لاس نه وروړي. نو په دغو ځای کې د علي په قسمت کې یو تعداد مسلمانانو ویل چې ښه خونې را هغه وینې را باندې تویوي، را باندې وژنې یې، بربادوي یې، قرآن ته یې نه ګوري، خدای ته یې نه ګوري، محمد ته یې نه ګوري، لکن د مال تقسیمولو وخت چې راشي هغه بیا منع کوي مو. نو وایي دغه هغه اولین نطفه یا اساس د خوارجو و چې د علي په عسکرو کې پیدا شو چې دا ولا که صحیح وي. نو ولې د خلک خو مسلمانانو ولې د هغه مړه کړل؟ نو دلته د خوارجو سلسله پیدا شوله چې په دې کې یو ډېره مهمه نقطه زه باید تاسو ته عرض کړم چې علي د جنگ په شپه باندې خپلو عسکرو باندې وګرځېده او ورته ویل چې قرآنونه ووایي او د خدای تعالی نه نصرت او کامیابي وغواړئ، دا وکړئ او وکړئ، او د عسکرې دست تقسیم کړل چې د خپلې فرقې عسکر یې د هغو چا په مقابل کې مقرر کړل چې هغه د دوی د قبیلې وو، یعنی په هغو کې ورونه وو، د کاکا زمني وو، پلارونه وو، یعنی دغه خپلوان او د ورونه یې په جنگ سره واچول او دا یې پې وګرځېد علاحده دا امر یې ورکړو. نو دا اوله د ورور وژنه وه چې د امیر المؤمنین خلیفه د مسلمانانو په واسطه باندې په وجود راغله او دا د اسلام ثمره وه او ده او تر ننه پورې روانه ده. نو وایي کله چې جنگ خلاص شولو بیا نو د طلحه زوی راغی حضرت علي ته، ده مبارک ورته ویل چې امید دی چې زه او ستا پلار به بیا په جنت کې داسې په تختو یو د بل په مقابل کې ناست وو او بیا به د دښمني دا خبرې نه وي. دا خبرې ورته کولې. بیا وایي یو دوه زاړه خلک هلته په کونج کې ناست وو، هغو دا خبرې اورېدلې. هغه ورته ویل چې خدای تعالی ته دونه ډېر عادل دی چې تاسو به هلته سره ناست وئ بیا به دا خبرې کوئ، دلته یې وینې تویوي، سر یې غوڅوي او هلته بیا د تاسو په تختو ناست وي. یعنې دا خوشي چټي خبرې دي. نو دا خبره سیاف د شورا د افتتاح په وخت کې هم وکړه چې ما هغه وخت خندا ورته راغله چې دا د مذهب په نامه باندې څومره تحمیق دی چې خلک حماقته سړی را بولي او په خلکو داسې شیان مني چې هغه د واقعیت سره هیڅ تطابق نه لري. نو نن به دغه خبرې په دغو ځای خلاصې کړم، بیا تر دوهمې کیسې پورې. ژوند مو په خیر.